صبح عهد کوي دا نسوار سر خوړلي ما چوي دا خوشې شی د دې نه بل نشته او زه به راته دم وښیم که نه وښیم درته ښه بس دا دم استعمال کړئ که تاسو نسوار په شونډه کې واچول زه جرم کوم د چرګې سوټه ځان ته مستحضره کړئ دی دم وایي دا ما په دا خوله کې چې کوم شی پروت دی د چرګې سوټه ده هغه دا قسم دی که پکې فرق یې چې ویتو کې به هغه مستحضره که که ته ترې ونړېدې نو ټیک ښه زما وروڼو اوس بل او که نه په خوله کې هلته قال رسول الله یا دلته کې پکې د غونډس کې ښودرې د سوټې په میاشت کې یا په شل ورځې کې یو ځل صفایي مهم کو زه په خپله چې دلته کله صفایي مهمې تپوس د طالبانو نه وکئ حضرت صاحب دی وایي ناظم صاحب نن صفایي ده زه په خپله ورسره لاړ شم جارو راوالم نو زه ورسره خپله جاروګانې ووامه نو طالبان لګیا شي نو مړه نور پکې سي خو د نسوارو دا غونډس کې سر خوړلی چې دا تاسو څه په مصیبت اړېدلی یې چې دا نسوار او نسوار او نسوار او دا پوستکي مستکي دنیا راشي او د هغې ویډیوګانې فوټوانو په نیټ باندې او د دارالعلوم حقاني بلډینګ ته وګوره څونه اعلی او د دارالعلوم حقاني چمن ته وګوره د دارالعلوم حقاني ګلونو ته وګوره جومات په خدای زمونږ پې سترګې اوچتېږي مونږ سټ اوچت اوچت کوو داسې داسې کوو چې دارالعلوم حقاني وګوره څونه ښه تصویر راغلی دی چې تا پکې هلته د مالټو د کیلو پوستکي غورځولې هندوانې دې خوړلې او د هغې پوستکي دې پکې غورځولې او بوتل یې اوس کې د پیپسي او د کوکا کولا او هغه بوتل یې هم پکې غورځولې وي ماشاءالله او بیا د خولې نم مبارک او اعلی نسوار شریفو هم پکې ګیډې غورځولې وي څومره خوند کوي دا پوستکي څونه خشته لګي دا پوستکي چې پکې تاسو غورځولي دې ځان له رونق پیدا که دې د کوکا کولا بوتلو پکې ځان له رونق پیدا که ای د خدای بندگانو طالبان طهور شطر الایمان تاسو خو پوره کتاب الطهارت وې نو د مدرسې به پوره خیال ساته د صفایه او دوی خو درته بنرمه وای دا خو ډېر مبارک خلق دی او ستاسو قدر کوي عزت کوي خیر مقدم مرحبا مونږ هم درته وایو خو صاحبه زه خو یو بل سوچ لرم زه خو در باندې جاسوسان مقرروم د خپل طرف نه او کیمرې هم شته خو زه به په د طالبانو کې اوسو جاسوسان مقرروم او که ما ته پته ولګي چې کم طالب په دې چمن کې غول کړي دي دا غول دي کنه دا غول دي غول چې کم طالب علم په دې چمن کې غول کړي دي چې د کیلې هغه پوستکي مې ورله په دا مخ پورې ونه مګر نو ته به یاد وساتې او بس کیمرې وي بس ما ته وښایه دا کونټه ما هم دیله ساتلې ده دغې خلکو له چې دا څوک د مدرسې حسن خرابوي چې څوک د جنت ماحول راته ګنده کوي دا خو جنت دی دا خو دوزخ نه دی دا خو ستاسو خوشحالي ده ستاسو عزت دی په خدای ستا پلار به راځي ستا تره به راځي ستا استاد به راځي چې مدرسې ته وګوري او په دې خرچه څونه شوې ده په دې جومات څونه خرچه شوې ده راشه تپوس خو تاسو کې کروڑونه روپۍ پې لګېدلي نو تاسو ټولو طالب علمانو ته زه په سوچو الفاظ وایم زما رونه یې زما بچي یې مشران خپلو بچو ته سخته خبره کوي او مشران د خپلو بچو اصلاح کوي او زمونږ در باندې د مور او پلار نه زیات حق دی صفا درته وایم مور او پلار ستا حافظ ابن حجر رحمت الله علیه دا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت دا وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا لاندې لیکلي دي وګورئ تاسو هغه وایي چې د مور او پلار نه زیات حق د استاد دی عجیبه خبره کړې او دلیل څه وایي وایي مور او پلار د بچي جسمانی تربیت کوي استاد روحاني کوي او روح قیمتي دی په نسبت د جسم روح اعلی دی په نسبت د جسم جسم تابوت دی چې روح پکې نه مړی وته وایي چې روح پکې دی ایسی ته ناستي چې روح پکې دی نو بالغ ته ډډوالي چې روح پکې وي نو باباجي او کاکاجي ورته ویل کېږي چې روح پکې وي بالغ ورته اچولی کېږي چې روح پکې وي خلک یې په سر ګرځوي او چې روح ته وباسې مړی جنازه وباسې شابې بیا 15 منټه په کور کې نه پرېږدي اصل روح دی روح د روح تربیت د استاذ کوي د جسم تربیت مور او پلار کوي د استادانو به قدر کوي ګوبره د استادانو به قدر کوي احترام به کوي او دا مدرسه ده د خلکو په چندو باندې چلیږي او دا اسباب دا
خلکو په چندو چلیږي احتیاط به کوئ دوی راته ایثار ووایي یو ځل صفایي مهم کو زه په خپله چې دلته کله صفایي مهمې تپوس د طالبانو نه وکئ حضرت صاحب دی وایي ناظم صاحب نن صفایي ده زه په خپله ورسره لاړ شم جارو راوالم نو زه ورسره خپله جاروګانې ووامه نو طالبان لګیا شي